ویلا چې دلته په قرآن کې اوداسا سلور فرایض ذکر شو مخین ذلی مټین ذلی مسکولی او پیل ذلی دا به اتفاق سره د غسل اوداسا فرایض هر چې نیت دی نو د هغې خبره موږ مخکې کړله چې احناف علما وایي نیت مستحب دی په غسل او په اوداسه کې او جمهور وایي فرض دی د دې نه علاوه په دې ځای کې امام شافعي رحمه الله ویلي چې دلته دا کوم ترتیب ذکر شوی دی د دې اوداسه نو دا ترتیب فرض دی څنګه اول به مخین دی په فرایضو کې بیا پسې لاسونه او مټې دي بیا پسې مسه ده او بیا پسې پښې دي دا ترتیب وایي فرض دی او دا خبره په یو روایت کې امام مالک سره هم کړله او امام احمد هم کړله ګویا چې جمهور دا ویلي دي چې په اوداسه کې ترتیب لازم دی د دې علماو مقصد دا دی که چا ګډوډ اودس وکړو نو اودس یې ونه شو مثال په طور باندې سړی اول مټې ووینځي او بیا مخ ووینځي بیا مسه وکړي او بیا خپي دا اکثر علماو په دې باندې د ده اودس ونه شو او وایي دلته دا واو د ترتیب دپاره دی فاغسلوا وایدیکم وامسحوا وارجلکم لیکن په دې ځای کې د امام صاحب خبره مضبوطه خبره امام ابو حنیفه رحمه الله خبره مضبوطه خبره هغه وایي چې دا واو د مطلق جمع لپاره دی دا خبره امام سیبوی په خپل کتاب کې په شل ځای کې کړې چې واو د مطلق جمع لپاره راځي ترتیب لپاره نه راځي په معنا دا ده چې او دس کو په ترتیب باندې کول ضروری دی ضروری نه بس کې غوړ دی او کچا ترتیب خراب کو ګډوډ وکړو او دس یې وشو ولې هدايه کې دا مسله چیرل چې ترتیب وي ور ترتیب وایي لنا سنت ترتیب وي زمون باندې باندې سنت فرض نه نو لاندې په هدايه باندې د امام ابن حجر رحمه الله الدرايه في تخريج احاديث الهدايه لاندې هغه بحث کوي یو حدیث نقل کړی دی امام ابن حجر د نسائی نه د عبد الله بن زید رضی الله عنه هغه وایي چې نبی علیہ السلام اودس وکړو او مخې وینځي او بیا یې مټې وینځلې بیا یې خپې وینځلې او بیا یې مسح وکړه او یہ حدیث صحیح ہے دیم حدیث امام ابن حجر نقل کړی د ابو داود چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس وینځل بیا یې مخ وینځو بیا یې مټې وینځلې او بیا یې خولې ته اوبه واچولې او بیا یې پوزې ته اوبه واچولې بیا یې مسح وکړه او بیا یې خپې وینځل دا حدیث صحیح دی امام ابن حجر د دې نور هم ډېر احادیث نقل کړي د دې نه دا معلومیږي که چېرته یو سړي بې ترتیبه اودس وکړو غوره کار یې خو ونه کړو خو اودس یې وشو اگر چې په ترتیب باندې اودس کول وغواړي نو لهذا دا خبره کمزورې ده چې امام شافعي رحمه الله وایي چې په اوداسه کې پنځه فرض دي او پنځم پکې سره ترتیب ترتیب صحیح خبردار ہے جی سنت اور دا احادیث میں ثابت ہے امام ابن حجر ہوں حنفی ہم نہیں آمنا مسئلہ ولہذا ہم دقا سلور فرض بعد شبہ ہوتا سکے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا او کئی تاسو په حالت د جنابت نو فَاتَّهَّرُوا بیا ځان ښه پاک کړئ دا شرط په دې باندې دلالت کوي چې کامل طهارت مراد دی
فتطهروا معنا دا نه چې ځان پاک کړي فتطهروا معنا ځان ښه پاک کړي شدد او کامل طهارت څه دی ښه پاکېدل څه دی غسل نو مراد دې دا دی چې غسل وکړي وإن كنتم كچرته تاسو جنوبا جنوبي الى جمع سوال جنوبان نو فتطهروا بیا غسل وکړي غسل باندې بیا فرض دی بیا په اودس باندې کار نه کیږي دا معنی نو جنوب چاته ویل کیږي جنوب هغه انسان دی چې د هغې نه منی خارج شي منی په طریقې د شهوت باندې منی هغه ټینګ یو بدی چې د کومې نه انسان پیدا کیږي نو د هغې وتل په شهوت سره که په یخه باندې او که په خوب کې که سړی او که ښځی چې د هغې نه منی وځي په شهوت باندې نو په ده باندې غسل واجب شو دغې سړي ته جنوب ویلی دویمه مسله پکې دا ده چې سړی مني د سړي نه وځي او په شهوت باندې نه وي د بیمارۍ نه وځي نه وي بل څه مسلې کمزوري او د سړي نه مني خارج شي او په شهوت باندې نه دی خارج شو د باغې باندې غسل شته که نشته نو جمهور علما وایي او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي امام مالک رحمه الله وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي چې نه به ده باندې غسل واجب نه دی چې د سړي نه مني خارج شوه او بار ته دې ووته او په شهوت باندې نه ده نو د اکثر علماو رایې دا ده چې دا جنوب نه دی پس دا به اودس کوي او غسل به ده باندې لازم نه دی غسل به هغه ټایم کې لازم دی چې په شهوت باندې وځي دا دویمه مسله شوه دریمه مسله دا ده چې غسل کې چې دا مني د خپل ځای نه راوځي انتقال یې وشي او خروج یې نه شي دا خپل ځګونو نه بهر ته شي مثال په طور باندې مني د هډوکو نه راوځي او بهر ته نه راوځي په انتقال باندې غسل واجب دی که واجب نه دی نو په دې ځای کې بیا جمهور علما ویلي چې هغه احناف علما دي موالک دي او شافعیه دي چې په دې صورت کې هم په سړي باندې غسل واجب دی دا اندامونه نه راوځي لیکن بهر ته ونه وځي نو دا په انتقال باندې غسل نه واجبېږي او بیا امام احمد ویلي چې نه په دې ځای کې واجب دی نو صحیح خبره د جمهورو ده چې په انتقال باندې به سړي باندې غسل واجب نه دی تر څو پورې چې بهر ته په طریقه د شهوت باندې نه وځي د هغې پورې به د باندې غسل واجب دی دا درې څلورمه مسله پکې دا ده چې سړی په حالت د خوب کې خوب هم وایي نه ورڅخه خارج شي نو غسل پرې واجب دی دریمه مسله پکې دا ده چې سړی خوب ونه وي نه ورڅخه خارج شي نو هم پرې غسل واجب دی او دریمه مسله پکې دا ده چې سړی خوب وایي نه ورڅخه خارج نه شي په دې ټایم کې بیا غسل نشته او بله مسله پکې دا ده چې سړي ته پته نه لګېږي خوب په دوران کې چې دا څه دي که یقین یې چې دا به مني نه وي او بیا ټیک ته غسل به نه کوي خو که چېرته به شک کي دی نو بیا احتیاط دا دی چې غسل وکړي د دې راپاسې و جامې لمدې دي مثال په طور باندې خو پته ورته نشته نو احتیاط دا دی چې په دې ټایم کې سړی غسل وکړي هو که یقین یې و چې دا مني نه ده نو بیا بې غسل نشته نو دا د جنابت سره متعلق دا یو څو خبرې دیم غسل به دې واجبېږي چې دواړه اندامونه میلاو شي د نارینه او د زنانه اندامونه میلاو شي نو که څه دې خارج شو دي او که نه دې خارج شو به ده باندې غسل واجب شو
صحیح حدیث دی مسلم الماء من الماء اوله کې دا او بیا دا چې ذکر وشي او اذا التقى الخدانان نبی علیہ السلام وی دواړه اندامونه ملاو شي که څه دي خارج شوي او که نه دي په دې ټایم کې غسل واجب دی او فرض دا دویم ځای دی دا سړی جنوب دی دریم د نفاس نه وروسته غسل واجب دی د ولادت چې کومه وینه ده هغه ورتېږي د هغې نه بعد غسل واجب دی او څلورم د حیض نه وروسته د حیض ورتېږي د هغې نه وروسته غسل واجب او پنځم یو سړی مړ شي نو هغه له هم غسل ورکول فرض او واجب دا پنځه ځایونه دي چې په دې کې غسل فرض او واجب دی د دې نه علاوه چې کوم ځایونه دي هلته غسل سنت دی مثال په طور باندې جمعې د ورځې لپاره سنت مؤکد دی او ډېر کلک سنت دی مکې ته سړی داخلېږي مکه مکرمه نو هلته غسل کول سنت طریقه ده یو سړی چا له غسل ورکړي دې سړی په خپله باندې چې غسل کوي نو دا سنت ده نو دا مسایل شروع وإن كنتم او کچرته تاسو جنوبا په حالت د جنابت کې فطهروا نو بیا ځان خفا کړئ یعنې غسل وکړئ وإن كنتم او کچرته تاسو جنوبا په حالت د جنابت کې فطهروا نو بیا ځان خفا کړئ یعنې غسل وکړئ اللهم صل على محمد